بې اتفاقۍ ډېر قومونه تباه او برباد کړه. دا سپي تاسو وینئ که نه په دې ګوره نبي علیه صلات وسلام اتفاق باره کې څه وایي ښه د ډېر وروڼو خپل منځ کې بې اتفاقي دغه شان پکې د ترو زامنو د محلې د کلي چمګاونډ داسې پکې ملکي سطح ته واوړه نبي اسلام اتفاق باره کې څه وایي ښه او درېمګړی څنګه د اختلاف نه فایده اخلي. دا سپي تاسو وینئ چې جګړه کیږي او کم خوراک دی په هغې جګړه کیږي او دوی دواړه یو بل سره دومره انخلي چې خوراک په ځای پاتې کیږي او درېمګړی سپی پرې راځي الله اکبر هغه شته خوراک ته وړي که نه دغه شان اتفاق دی ښه دنیا وروڼو ځان تباه او برباد کو درېمګړی پکې فایده والی وایي چې چرګه مې که مسله نه وی ګاونډي کره به اګۍ نه اچولې جناب هر کله چې په کم کور کې بې اتفاقي درېمګړي کورونه پکې بیا ګوتې وایي په کم کور کې چې بې اتفاقي نو د ګاونډي پکې بیا ګوتې وایي الله اکبر کبیره. ګوره نبي اسلام ارشاد برک مفهوم دی چې صحابو ته یو چوکه شانتې ورکړه وایي دا ماته کوي بیا وله دوه ډبلې کړې وایي دا ماته کوي بیا درې ډبلې کړې وایي دا ماتې کړی نو اخر کې بیا ډېرې شوې او ماتېدې نه صحابو ته وایي تاسو ته پته ده دا د اتفاق مثال دی. مؤمنان چې څنګه اتفاق کوي که نه نو د دوی توړ بیا نشته. ګوره هغه روري چې دننه پکې توړ پوړ رالی صحیح ده درېمګړی پکې بیا ګوتې وایي تاسو ته پته ده داسې روریان مېدلي قسم دی چې د یو بل نه بغیر به پاتې کېدل نه د یو بل نه بغیر به اوسېدل نه خو چې کله دا ښځې رالې دا ښځې هم ګورئ دا ښځې هم درېمګړي دي ښه ښایسته ښایسته وروڼه دي یقین په الله وکړه چې د بعضې ښځو د بعضې ښځو ښه بعضې ډېرې نیکې ښځې هغوی اتفاق راولي جناب ډېرې ښایسته ښایسته رورۍ مې ولیدې چې د دې ښځو او د درېمګړو د وجې نه تباه او برباد شي الله 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 درېمګړي پکې راشي یا ډېر رورۍ مې داسې ولیدې چې هغوی دومره دننه کمزوري شي چې درېمګړي ته فایده والي او د هغوی روري تباه او برباد کو دشمنو ته ورسي یا دننه کلیوالي دومره کمزور شي چې درېم کلیوال پکې څه وکړي الله الله فایده والی ملکي سطح باندې دا دومره اختلافات چې سر شي که نه بیا غیر فایده علي زمونږ ستا زمونږ نه څومره فایده اخیستې دننه پکې څومره هلچه سټارټ دی دا خون خرابه چې کېږي که نه یو درز وشو خبره ختمه دا دننه ټوله بې اتفاقي ده زمونږ په کورسو باندې اتفاق نه راځي یو کورسۍ ختموي بله راچي بله ختموي بله راچي یو نه اهله کوي او بل ټیم پوره کوي دا ټولې بې اتفاقیانې دي جناب وایي کله چې په کور کې سره شي په کور کې بې اتفاقي راشي نو د ګاونډي په کوی کې اوبه وچېږي دا ولې اختلاف نسلونه تباه او برباد کوي ښه ګوره صحابو چې څومره جنګونه ګټلي دي په پوره دنیا یو قسم نه روب او دبدبه قایمه کړه دا ټول په اتفاق نبي اسلام سره چې خپل یاران په اتفاق باندې ولاړ دي که نه په هر محاذ ورسره جنګېدلي دي یو جنګ کې څه وایي کافران راټول شي او ابوجهل وایي دا څنګه مسله ده یار دا ولې مونږه طاقت ارسه مونږ سره شته خو بیا هم دا مسلمانان زمونږ نه ګټي دا ولې هغې ورته وایي دوی چې کم اتفاق دی که نه الله اکبر کبیره د دوی توړ نشته نو جناب هغه روري تباه او برباد چې بې اتفاقي به کړي هغه دوستي تباه او برباد چې بې اتفاقي به کړي اکثر دوستانو منځ کې مسلې راشي درېیم کس پکې داسې ګوتې وي چې دښمنۍ ته ورسوي شیطانه مخ په دې توري ښه هغه شیطان ته ویم چې شیطاني کوي مخ په دې توري قیامت کې به دته درناک عذاب ورکړه کېږي کم خلک چې د دوو خلکو په منځ کې څه کوي توړ پیدا کوي نو غرض مې دا دی جناب خپل کورونه په خپله مضبوط کوي خپلې دوستۍ په خپله مضبوطي کوي خپل رورېوړتیا په خپله باندې مضبوطي کوي خپل کلیوالتیا په خپله مضبوطي کوي درېمګړی مجال شي موتا کې په کارونو کې ګوتې ووایي خو جناب پښتو کې وایي که نه زما او ستا په معاشره کې زما او ستا په معاملاتو کې بیا خلک ځکه دا دخلندازي کوي چې ما او تا کمزوري شو ښه نو جنابو دا کم چې دا سپي دا خبره ترې وشو که نه یو مثال مې تاسو درکوم چې بې اتفاقي راشي که نه نسلونه تباه او برباد شي بس د چا د ګیله نه کو خپل ځان ته دې وګورو چې زه ولې کمزور یم ولې کمې بې اتفاقۍ دي ما کې چې زه بل ته ویم الله اکبر بس الله دې موږ کې اتفاق راولي یار